गुड मॉर्निंग सलामونه په خیرونه او یو ځل بیا په خیر پښتونخوا کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو یو نوې او ښکلې ورځ سره او امید ساتم چې تاسو ټول به ډېر ښه روغ جوړ تکړه او خوشحاله یې او نن موږ سره چې دی هر هفته په شان ډاکټرز ډے دی نو موږ سره به بې شماره ډاکټرز وي چې موږ سره به ښې خبرې کوي او ډېر زیات معلومات به هم موږ ته راکوي او په مختلف بیمارو باندې به هم موږ خبرې کوو چې د هغوی علاج او د هغوی دپاره څه شیونه چې دي هغه ضروري دي او نننۍ ورځ چې دا هغه ماته ښکاري چې ډېره سپیشل به وي ځکه چې موږ سره یو سپیشل میلمه هم شته د دې سره نو تاسو چې دی که تاسو نه دا پروګرام مس شي نو تاسو به څه کوئ چې تاسو به زموږ یوټیوب لینک چې دی هغه به کولاو کړئ هلته چې دی تاسو دا پروګرام چې دی ریپیټ کې کتلی شي او که ستاسو دا پروګرام ډېر خوښ شي نو بیا هم تاسو هغه یوټیوب لینک کولاو کړئ او هغه چې دی هغې باندې تاسو ملټیپل ټایمز چې دی دا کتی شي د دې نه علاوه به تاسو څه کوئ چې دی که تاسو غواړئ چې تاسو موږ سره په خیر پښتونخوا کې ګډون وکړئ نو تاسو به څه کوئ چې موږ سره به کانټیکټ کوئ او کانټیکټ به څنګه کوئ زموږ ایمیل ایډریس دی contact@hampashtoan.tv هغې باندې به تاسو موږ ته چې ایمیل رالیږي ایمیل څه وي چې هغه الکترونیک خط وي او خط چې دی تاسو چې ماته ولیږئ نو زه به یې هغه وایم او خوشحاله به شم چې تاسو موږ له هغې کې څه رالیږلي دي د دې نه علاوه به جي تاسو څه کوئ چې تاسو موږ سره په وټساپ باندې هم کانټیکټ کولی شئ وټساپ باندې به تاسو څه کوئ چې جي موږ ته به ښکلې ښکلې ویډیوز رالیږئ که تاسو چېرته سیل له تللی یا زما خویندې چې په کور کې دي هغوی څه کوکینګ ریسیپیز جوړ کړي نو هغه چې دی هغه ویډیو هم موږ ته رالیږلی شي د دې نه علاوه تاسو موږ ته خپل ښکلې ښکلې تصویرونه هم رالیږلی شئ او که په خیر پښتونخوا یا زما دپاره څه ښکلې غوندې میسیج وي نو هغه هم تاسو موږ ته په وټساپ باندې رالیږلی شئ نور به تاسو څه کوئ جي تاسو چې دی زموږ سوشل میډیا اکاونټ چې دي هغه به فالو کوئ هلته هم موږ تاسو فالو کولی شئ او هلته هم تاسو موږ سره خبرې اترې کولی شئ او زموږ سوشل میډیا اکاونټ څه دي جي ټویټر وټساپ او انسټاګرام او فیسبوک هم په دې کې انکلوډډ دی وټساپ خو چې دی هغه زموږ د کانټیکټ هغه دی نو تاسو سوشل میډیا اکاونټس کې دي زموږ ټویټر فیسبوک او انسټاګرام چې دی په دې باندې تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ او د په خیر پښتونخوا هلته فالو کولی هم شئ نو بس اخلو یو وړه شان دمې نه پس به موږ بیا راځو په خیر پښتونخوا ته چېرته ځئ ما دمې نه پس به بیا واپس راځئ په خیر پښتونخوا ته جی ویلکم بیک د مینه پس یو ځل بیا تاسو مونږ سره په خیر پښتونخوا کې او نن زمونږ د ډاکټرز ډے دا نو مونږ سره نن ډاکټر برهان دی او ډاکټر برهان سره مونږ هر هفته په یو ټاپک باندې خبرې کوو نننی ټاپک چې دی هغه دا دی چې ایلبو پین یعنی د څنګل درد ولې کیږي د دې به تپوس کوو چې د دې وجوهات څه دي او د دې علاج څنګه تھراپي یعنی میډیسنز نه علاوه دوایانو علاوه د دې څه ایکسرسایزز دي هغې نه دا څنګه ښه کیږي ټولو نه مخکې خو جي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه شکر تاسو ښه بالکل ښه تاسو ټاپک نننی ټاپک چې دی مونږ یعنی ایلبو پین یعنی په دې ځای کې ولې درد کیږي څه وجوهات یعنی څنګه سټرس پې راځي یا زیات کار کوو مونږ څه وجې نه داسې دی چې څنګل کې درد چې دی لکه د دې ډېر مختلف کنډیشنز دي لکه څلور شپږ کنډیشنز دي چې لکه پای کې کېږي زموږ ته صرف ښکاري دا پوره یو څنګل ده لکه بس د څنګل کې درد کېږي لکه او جو په دې کې لکه ډفرنٹ سټرکچرز دي په دې کې مسلز هم دي په دې کې لیګامنټس هم دي دې کې ډفرنٹ بونز دي چې هغې نه جوائنټ جوړ دی بنده موومنټ کېږي ټیک شو جي یا دا موومنټ کېږي ټیک شو موږ داسې لکه څه شي ته لاس کوو لکه دا ګریپنګ وغیره په دې کې هم د دې پوره رول دی نو لکه ډېر کامن دو کنډیشنز به موږ نه وایو چې لکه یو وي په دې کې ګولفرز ایلبو ټیک شو جي بل وي ټینس ایلبو ګولفرز ایلبو دننه طرف ته چې کوم پین کېږي هغې ده په ته موږ وایو او ټینس ایلبو چې کوم بها طرف ته کېږي دا د نوم نم داسې ظاهرېږي لکه چې ګولفرز ایلبو چې څوک ګولف کوي لکه چې کوم د ګولف پلیئرز وي په هغې کې دا کامن دی یا په ټینس چې کوم خلک کوي لکه بیډمنټن شو یا ټیبل ټینس شو یا لان ټینس شو ټیک شو جي نو پای کې دا ټینس ایلبو وي خو دا جست د گیم پورې لیمیټډ نه ده چې د چا کمپیوټر یوزیج زیات دی ټیک شو جي لکه هغوی کیپیډ ډېر زیات استعمالوي بیا پلس د هغه ماوس چې کوم دی د کمپیوټر هغه ډېر زیات استعمالوي دا زنانه چې کوم دی لکه په لاسو باندې کپړې ډېرې زیاتې مینځي په هغې کې ټیک شو جي لکه ایون که تاسو مثال کے طور پر چې لکه تاسو ته ګولفرز ایلبو دی دننه طرف ته نو تاسو ایون دا ګلاس یا دا کپ هم دا نشي ګریپ کولی لکه او جي که دا تاسو ګریپ کوئ تاسو به دې کې پین کېږي ځکه چې د دې ټول کنیکشن ګریپنګ سره دی جي صحیح دی جي دا ولې کېږي جي لکه داسې چې لکه دا موومنټ چې کوم دی لکه داسې اکوپیشن لکه زه به داسې هم ترکاڼ نه چې لرګو باندې کوم کار کوي یا پینټر شو رنګونو والا شو
لکه دا داسې اکوپیشن دی چې لکه داسې دغه د جاب نیچرز دی چې لکه په دې کې دا مومنټ ډېر زیات دی که پینټر دی نو هغه هم ټول داسې کوي که کارپینټر دی هغه به اره چلی یا سټک په چلی داسې دا کساب شو لکه ټول دغه د تبرګی چلول یا چاړه نو سی په کې دا پین ډېر زیات وي بل داسې چې لکه په کورونو کې په کچن کې هم لکه داسې کارونه وي لکه چې هغې کې هم ډېر زیات دا استعمالېږي سبزي کټ کول یس زه یې دغه لاتم چې کټینګ بورډ باندې تاسو کار کوئ یا بار بار پخلی کول باندې دا شو نو په دې کې سي لکه دې کې هم د دې ډېر زیات انوالومنټ دی زیاتره خلک وایي چې لکه چې دا ماته دردونه شروع شو ها د دې سپیسیفیک ایج هم نشته لکه که تاسو وایئ چې لکه او چې لکه دا د 15-20 سال ماشومې ته هم کیدی شي دا د 50-60 ښځې سړي ته هم کیدی شي ټیک شو د ماشومانو ته به څه وجه باندې کیږي د ماشومانو ته ځکه چې نن سبا چې کوم دا فون یوزیج ډېر زیات دی فون شو گیمز دا په دې پوزیشن هر وخت ټابلیټ فون استعمالوي چې په دې پوزیشن کې چې هغه ریموټ داسې نیولې او دا ایلبو لګونه کې داسې او پای باندې سټرس راځي په دې کې ډېر زیات نو دې د وجې کېږي ښه نن سبا د ینګسټرز هلکان چې نه کوي نن سبا جیم ته ډېر زیات دي فټنس فریکس دي ډېر زیات نو هغې سي چې لکه ویټ وغیره اوچتې د بایسیپ لپاره یا د ټرایسیپ لپاره ټیک شو چې لکه دا بازو خپل ډیولپ کوي مسلز جوړي یس نو په هغې کې سي چې لکه زیات ویټ واچوي یا انګل خراب ولګي نو د هغې د وجې هم پین لکه شروع شي بیا په دې کې دا دی چې لکه مثال کے طور پر لکه دی څه کوي پین کلرز خوري ٹھیک دی نو پین کلر صرف دا دی چې فار د ټایم مینس تاسو پین به ختم کړي لکه وقتی طور به صحیح شي جی بالکل وقتی طور لکه اوس د برین ته کوم سیګنل روان دی دی ځای نه ټیک شو چې ها خلک د پین نه تختم دا پین ډېر ښه شی دی چې لکه دا یو الارمینګ ساين دی په باډي کې لکه چې مثال کے طور پر چې ته درد دی تاسو دا آیډیا کیږي چې زما په ګوټنه کې یا زما په څنګله کې یا زما په سټ کې دا مطلب څه شی خراب دی لکه دا څه مسله شته نو دوی به څه کوي صرف څه چلو کې هغه د سایرن هغه صرف تار کټ کړي چې لکه دا بیل بار بار نه کېږي ټیک شو تاسو پین کلر وخوري بس جسټ هغه سبسایډ شي لکه پین تاسو ته نه فیل کېږي خو باقي لکه دا ته چې هغه پرابلم هغه ځای کې مطلب وقتی طور خو ورته آرام ملاو شي خو رستور نه زیاته مسله جی هغه چې لکه تاسو صرف درد نه محسوسېږي خو لکه ډے بای ډے تاسو باندې هغه اکټیویټیز خو کوي مثال کے طور پر تاسو جاب کوکینګ دی کنه او تاسو پین کلر وخوړه سار وخت نو ټیک شو تاسو پین نه محسوسېږي خو لکه تاسو جاب خو کوئ کنه او داسې چې دا چې کوم کنډیشنز وي نو دا بیسیکلی دا کېږي چې بار بار کول نه لکه ریپیټډلی موومنټس که پای باندې کېږي نو د هغې د وجې دا ډېر زیات کېږي بل پلس دې کې دا دی چې دا لاندې هم راځي لکه دا ستاسو دا ځای دا نیسي ښه دا ریسټ نیسي دا فنګرز پورې ایون پین راځي ما سوچ لکه تاسو ایون ګریپ کولی نه شئ لکه مثال کے طور پر زه به داسې وم چې لکه اوس په کچن کې یو کس کار کوي لکه د جام ډبې کولاوئ ټیک شو که ایون هغه سر ګریپ کې داسې تاوئ نو که داسې تاو کړو هم به دې کې پین فیل کېږي لکه دا بالکل لکه تاسو اکټیویټیز نه شئ کولی په دې کې زیاتره خلک دا چې لکه سټیرویډ انجکشنز استعمالوي ټیک شو چې لکه داسې وکړي چې یار فلاني ډاکټر له تللی وم هغه راته ستن وویله د هغې نه بعد زه ټیک ټاک شوم لکه نو څلور شپږ میاشتې ښځه سړی ښه ټیک ټاک وي خو د هغې نه بعد څه وشي د هغې نه بعد بیا دا پین بار بار او هلته کې مزید مسایل شروع شي ځکه چې لکه د دې سټیرویډ انجکشن یا پین کلرز د دې شي حل نه دی لکه دا به داسې تاسو کوئ چې په ایکسرسایزز سره په ډفرنټ تھراپي سره هغې سره دا کېږي اوس بیسیکلی دا چې لکه که مثال کے طور پر انسان ته ګولفرز ایلبو دی یا ټینس ایلبو دی ټیک شو اب بس یې چې یو خو اول خبره به دا چې لکه هغه به ګرمي ګرمایش به ستاسو په دې ځای کې ټیک شو چې پلس په دې کې سویلنګ هم کېدی شي پړسوب هم کېدی شي ټیک شو چې بل ریډنس به هم وي لکه دا ځای به داسې لږ سور شان وي ټیک شو دا سکن چې د که دې طرف ته او که دې طرف ته نو په دې کې به څه کوئ لکه اوس په دې کې آیسنګ ډېر بیسټ شی دی یعنی درد نه علاوه تاسو ته پرومیننټ هغه هم ښکاري چې یعنی پړسوب وشو یا سوروالی پکې راغلی دا شی نه تاسو ښکاره هم او دا پکې ښکاره ښکاري لکه مثال کے طور پر یو انسان وي چې لکه ما ته پرون راسې درد دی پرون راسې درد دی نو پکار دی چې هغه خپل کمیس وغیره سلیو وچت کې چې وګوري چې لکه دا ریډ خو نه دی دا سویلنګ خو نه لکه مطلب کې پړسوب وغیره خو نشته لکه د دې سکن ټمپریچر نارمل دی که نه دی نارمل نو د هغې نه بعد چې دی لکه هغه بیا هغه زما په حساب باندې د ټول نه لومبۍ څه پکار دی چې لکه خواوشا کې کوم فزیکل تھراپي کلینیک د ټول نه لومبۍ هلته وزټ پکار دی ځکه که لکه باقي لکه چې کوم میډیسنز وغیره د وخوري ایسه دا پرابلم حل کېږي نه ټول لکه هغه ایکسرسایز ټیکنیکس دي یا هغه مشینان دي چې په هغې باندې د دې ځای ټریټمنټ کېږي په فزیکل تھراپي کلینیک کې پلس لکه د دې شي ډایګنوز کول د ټول نه اهم شی څه دی چې تشخیص وشي چې مسله څه ده لکه اکثر خلک زموږ په ډاکټرانو باندې ګرځي لکه ماته دا پرابلم دی دا پرابلم دی په سټ مې درد دی په اوږه مې درد دی ټیک شو چې د 10 کالونه ګرځم خو لکه پته نه لګي وایي څه چل دی که او نو هغه داسې لګي چې انسان ته سم عجوبه لګي لکه ته داسې عجیبه شی چې لکه پته نه لګي خو لکه ته صحیح ډاکټر له خو لاړ شه که ډاکټر خو به هر شي ډاکټر وي که نه خو لکه زمونږ خلک څه چې لکه هغه ته مثال کې ته په دې ځای کې درد دی هم هغه په کلي کور کې چې کوم ډاکټر ناست وي لکه یا کمپاوډر وي یا میډیکل سپیشلیسټ وي هلته کې لاړ شي هغونه لکه اسسمنټ کوي دا کوي نو ظاهره خبره چې لکه هغه خو هلته ناست دی او تاسو ته میډیسنز وغیره لیکي
ما چې څنګه د مخ کې چې لکه تاسو میډیسنز خوري او بس دا به چې ریپیټډ موومېنټس او بار بار کیږي دا به ورو تبا کیږي زما دا مقصد دی چې لکه زه ټول کتونکو ته دا وایم تاسو داسې کار کوئ لکه چې په کم جوړ یا په پټه کې په څه کې درد وي نو دا د فزیکل تھراپي په ډومین کې راځي لکه په هر ډسټرکټ کې په ډي ایچ کیو کې هم فزیکل تھراپیسټ ناست وي ټیک شو چې بیا د هغې نه بعد لکه پرایویټ کلینک هم د خلکو شته تاسو هلته هم وزټ کولی شئ بجای د دې چې تاسو پین کیلرز خورئ خپلې معدې خپل سیګر دا څیزونه خرابوئ د دې نه ښه خبر ده چې تاسو لکه ډفرنټ ټیکنیکس یا ډفرنټ ایکسرسایز په تروس تاسو ټریټمنټ ممکنه دی تاسو هغه طرف ته هم تللی شئ لکه اوس څنګه چې موږ د مثال کې د دې کنډیشن باندې خبره کوم اوس داسې که تاسو خیال کړئ خلک په کور کې ګرم ټکور ورکوي ټیک شو چې لکه د هغې موږ ټوټلي خلاف یا مالش ورله وکړي یا مالش ورله د تیلو مالش یا دغسې دا وایي زیتون تیل وایي دا والا ګرم کوي یا کورکمن پکې واچوي شړشم او تیل وکړي لکه دا قسم دغه که نه اوس داسې لکه ساینټیفیکلی دا ټیک نه دی او دا خو یو پخوانی یو څیز را روان دی لکه د هغې نه موږ انکار نه کوو خو لکه هغه یو ټریډیشنل شی و که نه لکه پخوانه را روان اوس داسې چې لکه چې مختلف ریسرچز کېږي لکه ډے بای ډے په دغه څیز باندې اوس داسې لکه چې اوس د دې ځای کې هم موږ آیسنګ پریفر کوو لکه داسې وي لکه که تاسو خیال کړئ په اني سپورټ انجري چې وشي لکه په ګراؤنډ کې که نه که کرکټ وي که فټبال وي که هغه ټینس وي که هر یو شي پای کې څه وشي چې لکه هغه ټایم ای سره یو سپری ټایپ کې تاسو خیال کړئ هغه پې وکړي که نه جیسے بائی فریز سپری آئی ته وایي بیسیکلی هغه هغه ټایم ازای یخ کی ټیک شو چې ازای چې یخ کې که پای کې دننه څه انټرنل بلیډینګ وغیره څه شی کېږي هغه هم جام شي ټیک شو چې او هغې نه بعد هغه سړی په هغه انجري باندې پوره گیم کوي تاسو که کتلی ټیک شو نو پای کې دا دی چې لکه ګرم ټکور د وجې څه کېږي لکه دننه چې کوم وین یا آرټریز دي هغه داسې ډایلیټ کېږي کولاویږي هغه بلډ فلو زیاتېږي نو چې لکه په کم انجري کې سکن نه وي شلېدلی لکه چې موږ ورته وایو چې دا ځای شین شو یا دننه زورلی شوی دی د هغې دپاره د واورې ټکور انتهایي لازمي شی دی ډېر بهترین شی دی یو خو هغه ټایم ډایرکټ په سویلنګ کې کمی راولي بل پلس پای کې څه شی دی چې پین کې به یو دم کمی راشي ټیک شو چې او بلډ چې کوم که په دننه پای کې نور خورېږي نو هغه څیز به ودرېږي نو زمونږ کتونکو یس هغه هلته کې جام شي او داسې چې لکه دا په یو ځل ټکور باندې کېږي لکه پکار دی چې ورځ کې 2 3 4 ځله چې کوم دی لکه ټکور ورکوي بل جي لکه په دې کې داسې کار دی چې په دې کې ایکسرسایزز وي مختلف د دې ځای دپاره لکه که زه ووایم مثال کے طور پر ایکسرسایز نه مخکې یوه خبره دا ده چې تاسو وایئ چې دا کم خلک ایکسرسایز کوي یا گیمز وغیره کوي هغوی دا ډېر زیات وي آیا دا هم کیدی شي چې هغوی ډېر زیات وزن اوچتوي نو د دې نه هم دا درد کیدی جی بالکل بهترین سوال تاسو وکړه چې لکه داسې ده مثال کے طور پر زه د ګلاس ته لاس کوم ټیک شو چې د ګلاس ته چې لاس کوم نو زما چې کوم دی دا ځای بالکل سټیبل دی په دې جوینټ باندې موومنټ کېږي ټیک شو چې لکه دا داسې اوچتوم نو هسې چې چې کله ویټ اوچتوي نو د دې ځای نه د دې ځای پورې دا جوینټ بالکل سټیبل وي لکه دا جوینټ شولډر جوینټ سټیبل وي دې پورې دا بازو سټیبل وي او دا موومنټ په دې باندې کېږي نو چې کله هغه داسې وکړي چې لکه ستاسو مسلز دوره پریپیر نه مثال کے طور پر لکه دا مسل ستاسو پریپیر دی تیار دی د 2 کیلو وزن دپاره ټیک شو چې او هغې پې اوچت کې 20 کیلو وزن 15 کیلو وزن ایون 10 کیلو وزن نو سی کېدای شي په لومړي ځل تاسو درد ونه شي په دویم ځل تاسو درد ونه شي خو چې کله هغه ریپیټډ موومنټ پې کوئ نو هغه ځای کې پین کېدل شروع شي اکثر خلک داسې هم کوي که نه چې ډېرې چکرې ورته لګول نه وي هغوی څه کوي چې یو ځای ډېر زیات وزن اوچت کړي هغوی چې بل ځای کې کېدو که نه ځان له اساني ځان ته اساني ناسي لکه دا بیا راشي چې په پور پوسچر کې لکه څه چل دی چې لکه پوسچر ټیک نه که نه پوسچر او انګل داسې یو شی دی د لکه د یو کار کول مثال کے طور پر موږ ناست اوس ځای کې دا شو کوو لکه تاسو ناست لکه دا ستاسو پروفیشن دی ټیک شو د دې هم یو طریقه کار دی چې لکه تاسو په کار چې خپله ملا سیده ساتئ ټیک شو که مثال کے طور پر تاسو لکه داسې ناستئ یو خو په سکرین باندې هغه انرژي نشته ټیک شو چې بل څه چې تاسو خپله هغه انرژي هم نشته لکه بالکل لکه تاسو هغه څه خپله به ورو ورو سسته شمه او جی نو هغه داسې چې لکه تاسو به لکه خپله ملا به سیده ساتئ دا ستاسو د جاب ډیمانډ دی لکه ساینټیفیکلی څه شی دا پوسچر تاسو جاب ته سوټ کوي لکه دا به ډېر لازمي ټیک شو نو داسې دی چې لکه کوم وزن اوچتول دغه چې کوم دی د دې هم پراپر یو انګل دی یو پراپر طریقه کار دی په هغې باندې په تاسو اوچتوئ نو زموږ د خلکو سي بله خبر دا دی چې لکه یوزولي لکه زموږ عموماً ایکسرسایز شته نه صحیح دی په کور کې اوس خروس کو او پراته یو ټیک شو نو هغه سي چې لکه ستاسو مسلز دومره تیار نه بیا په کور کې لکه که څه کاټن پروت وي څه سلنډر ډک پروت وي څه بل څه شی پروت وي ورته لاس کې چې لاس کې ورته ستاسو خبره چې لکه په دې کوشش کې چې وزیز نه اوچت کوم ډارې کې دغه تکیه که نه او دسته کې دا نه چې لکه قضیې پراپر او تکیې نه ما داسې اوچت کوم لکه پای به یو 2-3 منټه زیات لګي نو هغه څه وشي چې ته کله هغه لاس کې نو دې ځای کې ډارک یار یو سړي که شانې وشوه دا سړي که وشوه دا سړي که څه شي چې کوم مسل وي که نه لکه پټه او یو وي پله که نه پښتو کې چېرته پله وایي نو هغه سي هغه دلته کې په هډوکي باندې هغه لګېدلی دی اټیچمنټ دی د هغې ټیک شو هغه د هغه ځای نه نری غوندې کې وشلېږي پوره نه وشلېدلی معمولي پورشن د هغې وشلېږي نو دلته هغه پین کېدل شروع شي ټیک شو
بیا د هغې نه بعد چې وخت سره سره لکه دی خو چې بس معمولي د درد وشو او دی چې څنګه انګل نه وځي لکه هغه څیز یې کېښو یا لکه واپس د ده بازو خپل رسټینګ پوزیشن ته راغی نو بیا هغه درد نه کوي ټیک شو چې دا درد الکه چې تاسو به کار کوئ لکه څه فنکشن به پرفارم کوئ څه شي ته لاس کوئ لکه داسې کوزېږئ مطلب لاندې ټیټ شوی څه ویټ تم لاس کو یا لکه سټیرینګ تاوئ ټیک شو چې نو داسې دې کې کوي نو هغه څه وشي چې وخت سره سره بار بار چې کېږي اګنور کوي یار دا خو معمولي شانې درد دی یار به دا په دې انګل کې کېږي بس دا انګل به اګنور کړم نه د دې لپاره ټریټمنټ پکار دی څه ټریټمنټ لکه د دې لپاره ټریټمنټ دا دی چې لکه ما څنګه مخکې وي داسې کار دی چې لکه تاسو سره پکار چې فزیکل تھراپسټ څخه لاړ شي ټیک شو چې پای کې بس چې لکه هغې لاړ شي پراپر یو اسسمنټ وي ښه د دې نه مخکې دا چې ما وویل لکه دا ګولفرز ایلبو یا ټینس ایلبو دا صرف 2 کنډیشنز نه دي په ایلبو کې ښه په دې کې یو هیرلاین فریکچر هم کیدی شي ټیک شو چې مثال کړو تاسو وزني شی اوچت کړو هغه ټایم یو سړی کوي وکړه لکه په هډوکي کې هم څه مسله راته شي دا زه صرف د مسل خبره کوم د پټې خبره کوم یا د پلې خبره کوم لکه اوس که په هډوکي کې څه مسله راغلی هغه بیا د اورتوپیډک والا کار دی ټیک شو چې نو داسې لکه در پکار دی چې یو اسسمنټ وکړي چې فزیکل تھراپي کلینیک ته لاړ شي په هغې کې دا چې مختلف فنکشنل ټیسټ وي ټیک شو چې هغوی به دا ایلبو داسې وګوري لکه خپل ټیکنیکس وي د دې نو د هغې نه بعد به دو ته ووایي پراپرلی چې بهی لکه تاسو ته ټینس ایلبو ده ګولفرز ایلبو ده یا بل څه پرابلم دی یا د ایکس رې وغیره ضرورت دی نو د هغې نه بعد به بیا یو ټریټمنټ پلان یو ډیزاین مطابق به بیا د هغوی علاج او هغه ایکسرسایزز او ټول هر څه به هغوی ته وښایي بالکل جی نو هغې سره به د دو بیا دغه شروع شي او بهتر طریقه دا ده چې لکه اوس مثال کے طور پر لکه یو سړی وایي چې یار په کلي کې دا فیسلیټیز نه ټیک شو نو ډسټرکټ ته د هر یو سړي اکسس دی سهار نه تر مطلب 2-2.5 بجو پورې ناست وي ټیک شو تاسو کوشش کوئ چې هلته کې لاړ شئ هغې بدله هغه ټایم سره لکه دا وکړي وجه دی چې تاسو لاړ شئ په کلي کې یو کمپاوډر سره یا بل سره تاسو انجکشنز وهئ اکثر کورونو کې خو دا رواج هم دی چې دا مشران چې پیناډال وخوره ټیک شو او دا بروفین وخوره او جی بروفین وخوره او پلان کې شی وخوره نو زموږ مشران خو ټیک شو عمر یې خوړلی لکه زه دا نه ویم لکه معذرت خو لکه داسې کار دی چې لکه دا یو ځان له ساینس دی لکه دا لکه میډیکل فیلډ یو ځان له دغه یو سړي دپاره به یو سړی بروفین ته الرجي کي یو سړی پیناډال ته الرجي کي ټیک شو او دو به څه وایي دا پلان کې شی وخوره یاره پلانې زما خو په دې باندې درد و بس ما دا پلانې ګولی وخوړه زه اوس ټیک ټاک شوم نه جي نه اوس لکه پلانې چې ستا کله درد نو پلانې نو ستا په دې ځای باندې درد هغه جدا کنډیشن و د په دې طرف باندې درد دا جدا کنډیشن دی لکه ټول نه اهم شی دا کتل چې لکه دا درد د دې ځای لوکل دی که دا د بل چېته نه راځي که چېرې دا بل چېته نه راځي نو بیا څه سیسټمیک ایشو ده بیا به هغه طرف ته سړی رجحان کوي که چېرې دلته کې لوکلی راځي نو بیا به هغه حساب سره ټریټمنټ پلان تیاري کوي هغه حساب سره به ډایګنوزس کېږي لکه ډېره ښه خبره دی وکړه چې څه هم بیماري وي نو د هغې دپاره د هغې مخصوص ډاکټر چې دی هغې له به تاسو ځئ او بیا هغه به ستاسو بیماري چې دی هغه ډایګنوز شي او بیا به تاسو ته چې هغې څه علاج دی هغه به تاسو ته ښولی کېږي نو دا ډېر ضروري دی چې تاسو ته څه هم مسله وي ټولو نه مخکې چې دی یو ښه ډاکټر له لاړ شي او بیا تاسو چې دی هغې باندې څه هم چې ستاسو میډیکیشن یا څه شی وي نو هغې باندې بیا عمل درآمد وکړئ یو وړه غوندې دمه دمې نه پس به بیا راځو په خیر پښتونخوا ته جی په خیر پښتونخوا کې نن چې مونږ سره کم میلمه دی هغه ډېر ټیلنټډ دی او د هغوی تعارف چې دی هغه به زه تاسو ته وکړم هغوی نوم دی جی ذبیح الله نوم دی او ویل چیر ریسینګ کوي نو دا ماته یو ډېره نوې شان خبره ښکاره شوه او ډېر انټرسټینګ هم و چې څنګه دی په ویل چیر باندې ریسینګ کوي نو د دې تپوس چې دی دا به مونږ د دې نه په خپله وکړو ځکه چې زه نه غواړم چې ستاسو دا کیوریاسټي یعنې سسپنس چې دی هغه زه ختم کړم ټول نه مخکې خو جی السلام علیکم او ډېره مننه چې تاسو په خیر پښتونخوا له وخت راکړو ستاسو مننه وعلیکم سلام او چې تاسو سره وغوښتم او ویلچیر ریسینګ خو څونه چې پیرا گیمز کېږي داسې څنګه چې نارمل خلکو گیم کېږي فزیکل فټ خلکو گیم کېږي داسې ویلچیر ریسم کېږي ویلچیر کې به ناست او هغه سټارټ اپ او هغه فینش کول چې فینش کو هغه به وینر وي داسې ویلچیر ریس کېږي او هغه د ریسینګ ټریک باندې کېږي تاسو خو څلور میډلز هم په دې کې ګټلي دي ها بالکل زه 4 ټایم ګولډ میډلیسټ یم 2 ټایم سلور میډلیسټ او سټیل چیمپئن ان 100 میټر ویلچیر ریس نو دا انټرنیشنلی یا نیشنلی دا نیشنلی یعنی پاکستانی سطح بالکل انټرنیشنلی به ان شاء الله وشي خو چې دا غي بم ډیر وخت راځي ان شاء الله غي لپاره به تاسو لږ ټریننګ کوئ او ان شاء الله هغه وخت به راځي خا تاسو چې د مونږه چې کم اډینس دی غوي لږ خپل بریف انټرو ورکې چې کم زینه تعلق لري او سبق یا دغه څه وړکواله واره کې سوای غواړي
زه بیسیکلی یم د پېښور ښار او زما ایجوکیشن اوس جاری دی. د این علاوه زه فرینډز اف پیراپلیجکس او پیراپلیجک سنټر پېښور سره ایز ا ویل چیر پروفیشنل کار کوم ایز ا ولنټیر او نیشنل ایتھلیټ یم ویل چیر ریسر. زما فرینډز اف پیراپلیجک او پیراپلیجک سنټر پېښور سره زما دا کار وی چې مونږ هلته ایز ا ټیکنیشین کار کوم هغې سره فزیکل تھراپسټ سره فزیکل تھراپسټ اسسمنټ کوي فار ویل چیر میجرمنټ کوي فار ویل چیر او زه سره ټیکنیکل اسسمنټ کوم د هغې لپاره ویل چیر مونږ هغې ته یو کسټمایز ویل چیر تیارو هغه یوزر ته ورکوم. نو دا ویل چیرز چې دي دا یوزرز په مطابق بیل جوړیږي یا تاسو سره یو سپیسیفیک پیټرن وی چې نه بس هغه مطابق نه دا داسې وي چې WHO ګایډلاینز دي 8 سټیپس دي دا اصل کې ویل چیر یو خپل یو دنیا ده څنګه چې لوگ خلک پی ایچ ډي کوي هغې کې نو داسې ویل چیر کې هم خلک پی ایچ ډي کوي هغې کې بیا کوشن کې خپل یو کورس وي هر یو پارټ خپل یو کورس وي سیټس که خپل کورس وي نو په هغې کې داسې چې مونږ پهلا پیشنټ راشي هغې ریفرل اپوائنټمنټ صحیح چا په تھرو راغلی بیا هغې کې مونږ فزیکلی اور اسسمنٹ انټرویو فزیکل اسسمنٹ او اسسمنٹ انټرویو کو هغې نه بعد مونږ هغه بیا کینو خبره په هغې وکړو هغه فیملی د یوزر فیملی مونږ کینو چې هغې ته کم ټایپ اف ویل چیر پکار دی او هغې ته کم ایکسټرا موډیفیکیشن پکار دی هغې دپاره به مونږ په ناپ باندې پښتو کې چې مونږ یو ناپ باندې څنګه کپړې جوړو داسې ویل چیر جوړ شي او بیا په هغې کې هغې کوشن جوړ شي ته ایکسټرا موډیفیکیشنز کم پکاري هغه ورته ورکو او بیا هغې کې هغه کینو هغې فټ کو د هغې مطابق او بیا هغې ته ټریننګ مونږ ورکو خپل او ټریننګ نه علاوه بیا مونږ د هغې فالو اپ هم کوو پیراپلیج سنټر پېښور چې کوم ټیم د فالو اپ ټیم دی هغه ځي بیا د هغې کورونو ته او چې کله پیشنټ ډسچارج شي کورونو ته ځي یو میاشت بعد دوه میاشت بعد هغه فالو اپ کوي او د هغه فزیکلی فالو اپ چې کوم اسسمنټ دی هغه هم کوي او میډیکلی اسسمنټ هم کوي او د ویل چیر وي یا هغې نه علاوه کیفو چې کوم ورته وایي نور اسسټیو ډیوایس چې څونه هغې سره پرووایډ کېږي د پیراپلیج سنټر نه دا هغه ټول بیا هغه چک کوي. معذرت سره دا یو کوېسچن زما وړوکی غوندې دی چې تاسو وړوکوالي نه همدغسې یا څه حادثه یا څنګه؟ زه 3 کالو باندې زه پولیو افیکټډ شوم ما ته 3 کال نه پولیو شوله بیا پولیو افیکټډ شوه هغه ټایم پولیو وا یا نه وا یا ما نه وا کلې دا ټایم خبرې وې نو بس هغې نه بعد داسې بیا هغې نه بس دا دغسې وشو. ښه تاسو چې کوم دا ریسینګ کوئ ویل چیر ریسینګ نو دا په دې ویل چیر وي یا د دې دپاره څه خاص مخصوص هغه وي؟ ښه زموږ اصل کې ډفرنٹ ټایپس ویل چیر وي څنګه چې تاسو پیزار اچوئ دې کې سپورټس ویل چیر بیل وي د ډیلی لایف ویل چیر بیل وي الیکټریک ویل چیر بیل وي تو نو زما خو خیر د دې لپاره خپل ریسینګ ویل چیرز وي چې کوم هغه په پاکستان کې نه دي موجوده او بهر نه چې امپورټ کوي نو په هغې باندې ډېر زیاته 7-8 لاک 10 لاک پورې خرچه راځي نو چې کوم هغه زه خپله خو افورډ کولی نه شم نو زما چې کوم ډیلی لایف والا نارمل ویل چیر زه استعمالوم هغه هو 4 ویلر نو هغه کې هم زه ریس کوم خو دې لپاره خپل سپیسیفیک ویل چیرز دا ریسینګ شوق تاسو کې څنګه رالی یا چا تاسو ته اویرنس درکو یا چا تاسو ته ګایډلاین درکو چې نه ته هم دا هم کار کولی شي دا څنګه؟ داسې و چې زه به سکول ته تلم او کوټیوالې باندې چې کله زه داسې 1-2 کلاس کې سکول ته به تلم ویل چیر کې دا ټیوشن ته به تلم نو پېښور سټي کې به زه ګرځېدم په ویل چیر کې او بیا هغې نه به ویل چیر چلول او هغه کول نو کله چې 9-10 8 پورې چې ګریډ ته زه ورسېدم نو ما ته مطلب وشو چې یار داسې ریسینګ کېږي داسې سپورټس وي سړی میچور شي هغه پته ورته ولګي چې پیرا گیمز هم وي نو هغې نه بعد سکول کې ما ټیبل ټینس کوو ټیبل ټینس نه کې به ما به ټیبل ټینس کوو د هغې نه علاوه ما سوچ وکړو ها زه یو ویل چیر ریسر هم جوړېدی شم نو 2013 کې ما ریس پهلا ریس چې کوم ما کلی په روډ باندې په روډ باندې ما کلی نو ما ته دا اندازه نه وه چې ریسینګ چې کوم دی هغه په ریس ټریک چې کوم وي هغې باندې کېږي رننګ ټریک باندې کېږي نو په هغې کې ما درس خوړلی او لاست پوزیشن ما اخیستی
وین هغې نه بعد چې کوم دی نیکسټ ایئر 2014 کې نیشنل پیرا گیمز کېدل نو هغې دپاره فرینډز آف پیراپلیجکس او پیراپلیجک سینټر پېښور ما ته چانس راکړو ولې چې هغې زه کتلی وم کرکټ کې ما به کرکټ هم کوو کرکټ کې به زما داسې دغه و چې موږ پېښور ټیم نه یا کے پي ټیم نه موږ گیم کوو نو هغې کې چې کومه فیلډینګ ایریا به وه هغه به ما ډېره زیاته کور کوله وجې زما سپیډ په هغې کې و فیلډینګ نو بیسټ فیلډر د وجې هم هغې مونږ ته ما ته دا چانس راکړو چې زه تاسو مطلب شارټ ریس کولی شي څنګه 100 میټر وي لانګ ریس دپاره بیا چې کوم دی هغه سټیمنا او هغه شارټ ریس ټول نه مشکل ریس چې کوم وي هغه شارټ ریس 100 شو یا 50 میټر هغې دپاره سپیډ ډېر پکار وي نو میل ټیک ته بس بیا هغې کې 14 کې 200 میټر 200 میټر کې ما بیا ګولډ وګټو هغه ورځ باندې چې کوم دی ډېر زیات باران شوی هغه ټریک دومره لوند شوی چې هغې کې ویلچیر چلول ډېر مشکل و بل دا چې د کله داسې د پوش ریمز چې کوم دي دا وی نه دا خوږي نو هغې باوجود هم موږ ریس وکړو بیا ما پکې ګولډ وګټو نو بس د هغې نه سلسله داسې شروع شوله دا بیا تاسو چې دی ریسنګ چې دی بیا خپل پیشن هم جوړ کړو نو کرکټ هغه بیا پرېښودو ګوره دا سټارټ کې وي کرکټ اوس هم مونږ کوو د شوق دپاره مونږ کوو خو زه پروفیشنل ما نه جوړ کړی یا پیش چې یاره یو فیلډ خو اوس چې کوم دی یو فیلډ به نیسي هله به ته مخکې ځي یو سایډ ته به تاسو خپل هغه ټول فوکس او هر څه وي نو بیا به تاسو مخکې ځئ ښه څه پلان هم دی چې انټرنیشنلي هم که تاسو ته موقع میلاو شي نو تاسو دا ګیمز وکړئ انشاءالله مایند ما جوړ کړی چې سپورټ میلاو شو ګورنمنټ او د خلکو نو مخکې به ایشین گیم دپاره پاکستان دپاره ګولډ ګټل غواړم پیرا گیمز دپاره پیرا اولمپک کې ګولډ ګټل غواړم پاکستان دپاره اور کلایمبینګ دا شروع کول غواړم پھر ما شروع کړی دي کومه سوات اور معلم جبه کې د کې په غرونو کې ګرځېدم اوس زه چې دا زه شروع کوم څنګه چې نور خلک کوي نور غټ غټ څنګه چې علي صدپاره محروم چې کوم دی هغه کول نه یو نوم یې جوړ کړی داسې زه هم کوم چې ویل چیر کې هم څوک کولی شي په غرونو باندې خطی شي ویل چیر کې څوک نو مخکې دا دا ستاسو نور پلانز دي که نه چې تاسو په دې کې هم کار کوئ او مخکې به ځئ ښه تاسو ته څه فیملی کې څوک سپورټ درکوي او څنګه تاسو مطلب ځکه چې تاسو چې تاسو په خپله هم جاب کوئ که نه نو شروع کې هم همدغسې وه چې تاسو ته ځکه چې څه موده لږ بنده ټایم اخلي چې سټیبل شي یا دغسې نو هغه پورې به تاسو ته چا سپورټ درکړو ګوره جاب خو اوس هم زه نه کوم زه ولنټیرلی سروس ورکوم اوس هم شروع نه فیملی سپورټ راکلی دی ما ته لکه د پرسن وت ډسیبلیټي په لایف کې داسې څونه مې زه ټولو ته وایم هغې کې د فیملی سپورټ ډېر غټ رول وي د هغه کامیابۍ کې ولې چې کله یو کور کې معذوره پیدا شي نو هغه یو فزیکل فټ انسان پیدا شي او معذوره پیدا شي نو آیا فزیکل فټ انسان چې کوم دی ایجوکیشن به اخلي او اخلي به او به راځي معذوره به اخلي نه لاندې به ځي جاب به کوي هغه کوي به نو هغه نور هم لاندې ځي هغه نور که فیملی سپورټ دواړه یو ځای حقوق دواړو ته ورکړي دواړو ته یو ځای اپورچونټي ورکړي دواړه یو ځای بوځي بالکل نو مې بي دا هغه چې کوم پرسن وت ډسیبلیټي د هغې نه مخکې لاړ شي کېدای شي فیملی سپورټ ډېر زیات ضروري وي چې تاسو له فیملی سپورټ درکړي نو ځکه چې هغه یو بیک بون په طور تاسو ته کار کوي که نه تاسو له آل د ټایم سپورټ ورکړي د دې نه علاوه ستاسو څه اکټیویټیز دي یعنې څه هابیز څه هم خوښ دي اچھا هابي زه به تاسو ته ووایم اوس کوم دی که نه بیسک لږ ګټار کله فری ټایم کومه او زیات نه لږ ایون کې راځي نه خو بس هغه خپله شوق په کو فری ټایم کې او بس دا اکټیویټیز وچ هاسپټل کې پیراپلیج سینټر کې هم د ورځې هغې نه بعد سیکنډ ټایم کې فرینډز آف پیراپلیجکس چې کوم دی فرینډ اچھا پیراپلیج سینټر چې کوم دی دا یو ریهیبلیټیشن اداره کمپریهنسیو ریهیبلیټیشن اداره ده کوم کې چې سپاینل کارډ انجری چاته وشي د چا سټ مات شي د چا ملا ماته شي چې هغه ټول عمر دا پیرالایز شي معذوره شي نو هغه هلته د هغې ریهیبلیټیشن کېږي د هغې ته ریهیبلیټیشن وشي هغې ته نور چې کوم اسسټیو ډیوایس هغې نیډډ څونه ضرورت وي هغې ته ورکړي
व्हील चेयर शो केफो एफो वगैरह शो वॉकिंग फ्रेम टॉयलेट चेयर دا نه علاوه چې کوم فرینډز اف پیراپلیجیک ته دا یو ډیسیبل پرسن ارګنایزیشن دی ډي پی او دا چې کوم په ډیسیبিলিټي باندې کار کوي ټول پاکستان کې په ایکسیسیبিলিټي باندې کار کوي رائټس اف ډیسیبিলিټي سونه پرسن وی ډیسیبিলিټي رائټس باندې کار کوي ایکسیسیبিলিټي شو سپورتس باندې کار کوي نو ټوریزم باندې کار کوي پرسن وی ډیسیبিলিټي د لپاره ټوریزم باندې کار کوي نور څونه مشکلات راځي په دې باندې کار کوي 2% کوټا باندې کار کوي جاب چې کوم دا ټول د دې هغه دي سم میسج به ورکول غواړي خپل ګرانو کتونکو چې څوک تاسو ګوري یا څوک هم تاسو په شانتي افیکټډ دي بالکل پهله خدا چې پیرنټس ته چې کله د کور کې کوم معذور وشي دا د الله طرف نه وي هغه سپورټ کوي هغه چې سکلز دي هغه باندې کار وکړي بالکل او هغه یو معاشري حصہ جوړ کړي دا نه چې کور کې یو کور تک محدود کوي بس کور کې به بس دا څه نشي کولای he can do everything او هغه چې کله تاسو سپورټ کوي نو تاسو په فیوچر کې خوشاله تاسو نوم باغ روخانه کوي بالکل او ګورنمنت ته پکار دی چې داسې پرسن وی ډیسیبিলিټي سپورټ کی او سپیشلی سپورتس باندې چې ویل چیر زموږ په پاکستان کې یو هم داسې ویل چیر ریس ټریک نشته دی سپورت ویل چیر نشته دی پکار دی چې دغه فیسیلیټیز دی جوړ ریسینګ ټریک دی جوړ کی او ویل چیر دی پرووایډز ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو زموږ په خیر پښتونخوا خپرونې ته راغلې یو وړه شان دمه او دمې نه پس به بیا راځو خیر پښتونخوا کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او نن سبا چې دی ټول غواړي چې موږ د ډېر سلیم سمارټ او نری غوندې او ښه فټ فاټ ښکارو نو دې دپاره موږ سره نن ډاکټر صهیب په سټوډیو کې دی هغوی چې دی تاسو ته به ډېر ښه ټپس درکوي او ډایټ پلانز به هم تاسو ته ښایي نو ځکه دا چې کوم سیګمنټ دی دا به تاسو بالکل مس نه کوئ سپیشلی جینکې ځکه چې هغوی غواړي چې هغوی سلیم سمارټ او ښایسته ښکاري نو د دې دپاره دا سیګمنټ به تاسو ضرور ګورئ ټول نه مخکې خو ډاکټر صهیب ته به موږ په پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یې تاسو الحمدلله تاسو څنګه جی ټیک ټاک ښه ډاکټر صهیب تاسو چې ډایټیشن یې جی لاول خو به دا وایي چې دا ډایټیشن څه وي ډایټیشن خو ساده الفاظو کې کوم خپل ویورز لپاره وایي نو مونږ خپل کم زمونږه ډایټ پلان مونږ ورکوو هغوی ته مونږ د هغوی چې کوم کیلریز ریکوایرمنټ دي د هغې مطابق یو پلانز ریکمنډ کوو چې دیو د هغې سره خپل وزن کمول غواړي یا زیاتول غواړي نو هغه مونږ د دغې په ترو باندې ښه داسې خلک هم راځي چې خپل وزن زیاتول غواړي دا خو مې نن چې دی اولنۍ ځل واورېده چې خلک خپل وزن زیاتول هم غواړي بالکل بالکل داسې کیسز پکې ډېر راځي زموږ سره د ویټ گین دپاره هم زیاتتر خلک داسې دي چې انډر ویټ وي وایي چې موږ ډېر زیات خوراکونه کوو خو د هغې باوجود هم هغوی پسې داسې ګوشت نه لګي پیټس نه لګي نو د هغوی هارمون یا دننه انټرنل څه پرابلم وي د هغوی دپاره ورته موږ مینو ریکمنډ کړو نو هغوی ویټ گین د هغې سره وکړي بالکل جی اور ویټ لاس خو داسې دی چې خو نن سبا زه ووایم چې د هر چا ضرورت دی که نه ټول خلک غواړي چې زر هر کور کې که مونږ وګورو نو دا خلک چې کوم دی سپیشلی بیلی فیټس خو چې کوم دي یا د هر چا شوي دي اور زمونږ کارونه هم داسې دي چې آفیسز ورک دي یا د ناستې کار هم دي نو خوراک زیات دی اور بارانی خوراکونه دي نو دا قسم برګر نوډل دا شی نو ډیر زیات خورو کنه اسانه ده جنکس فوډ استعمال زیات دی اویرنس لک خلکو کې راوستل دي او خلک لګ يرول هم دي د دې شیزونو متعلق چې فیوچر کې کم کمپلیکیشن کې دی شي چې هغه دی ته ونشي نو د دې لپاره چې کم دی یو پراپر ډایټیشن یا نیوټریشنست یا ډاکټر سره تاسو خپل کنسلټیشن کول پکار دي چې هغوی تاسو ته ریکمنډ کړي شیزونه دي یو نارمل انسان دپاره هیلدي ډایټ څه دی نارمل انسان دپاره به درته زه دا ووایم چې بالکل هغوی ته هېڅ قسم کمپلیکیشن نه وي نو کوشش تیا کوي چې هغه د ورځې 2000 نه واله تر 2200 کیلریز پورې هغه
اخیستی شي خو کوشش دی هغه دا کوي چې د هغوی کوم ریکوایرمنټس دي هغه دی پوره اخلي د کې چې کوم مایکرو نیوټرینټس دي مایکرو نیوټرینټس دي زموږ سره هغه دی هغوی پوره اخلي څومره چې دبليو ایچ او یا زموږ سره د هغوی څومره آر ډي ای څومره ریکمنډډ دي د هغوی دپاره نو د دغې نه سیوایي که مونږ فرض کې اخلو او مونږ ګورو چې زموږ کار د ناستې دی مونږ اکټیویټي نشته دی نو بیا به هغه الټرنیټیولی زموږ ویټ گین د هغې سره کېږي اور څوک آلریډي په داسې کنډیشن کې دي چې هغه اوور ویټ دي نو مونږ به داسې کوشش کوو چې مونږ خپل هغه ویټ هایټ او ایج په حساب سره د دیو مونږ بی ایم آی راوباسو نو دیو کې پته ولګي چې د دیو کیلریز ریکوایرمنټ څومره دي دې ټایم کې نو څوک سیوا شوي وزن سیوا شوی نو د هغې هغه کیلریز مونږ کم کو څه قسم فزیکل اکټیویټي ورته ریکمنډ کو چې هغې کې برن شي نو هغوی د ویټ لاس ته ریزلټس ورته هم میلاو شي نو پر ډے څونه کیلریز ریکوایرډ وي 2000 نه تر 2200 پورې خو ډیپینډ کوي هغوی هایټ او ایج او د هغوی په کنډیشن باندې جی د دې باندې ډیپینډ کوي چې پر ډے به تاسو کیلریز بالکل جی پته به څنګه لګي چې یو فروټ دی یا سبزي د هغې کې څونه کیلریز دي نو دا خو یو پراپر مطلب ډایټیشن چې کوم وي تاسو اوله کې وویل چې تاسو د ډایټیشن څه کار دی نو زموږ هم دغه کار دی جی چې کم زموږ سره څومره فوډ آیټم دي نو هغه مونږ تاسو ته ښیو چې دی کې تاسو ته دومره کیلریز ملاویږي به نن سبا نور هم خلک هر سړی ایجوکیټډ دی نو کم سے کم یو فوډ آیټم مونږ راوړو نو هغې باندې لیبل هم لګېدلی چې دی کې دومره ګرام دا دي دومره ګرام پکې دا دي نو د هغې مطابق هم مونږ هغه ایډجسټ کولی شو خو ځان هم نه دی کنفیوز کول پکار چې اوس یو انسان پاسي سهار بریکفاسټ کوي هغه وایي چې زه به دومره کیلریز اخلم نو دا لږ انسان هغه کنفیوژن کې ورته نو مونږ له دومره کول پکار دی چې دې کې ایون مونږ سنت فالو کو زمونږ ریکوایرمنټ چې کوم مونږ دی لکه ناشته کې مونږ یا لنچ کې یا زمونږ ډینر وي هغې کې مونږ داسې کوشش وکړو زما مطلب هر یو شو کې زه دا خبره کوم چې ډایټ نه خلک یریږي هم په دې وجه باندې هغوی وایي چې مونږ به خوراک بالکل بندو حالانکه بندول په ډایټ کې بالکل نشته دی خو صرف بیلنس کول دي د سهارې چې کم زموږ ریکوایرمنټ دي نو مونږ د دومره اخلو چې مونږ بالکل ځان هغه پیټ برکې نه قایم دومره حده پورې وخورو چې مونږ لږه کیپیسټي د معده کې موجود وي نو بیا به مونږ ته خلک وایي چې نه څو پورې خېټه پراپرلی ډکه نه وي نو مونږ نه یو ماړه شوي همداسې دی جی نو که لږ ګیپ سره 2-3 غنټې ګیپ سره انسان معمولی آیټم اخلي دومره حده پورې چې ځان پې مړی نه چارې به هم دغه ویټ گین نه کېږي خو زموږ د خلکو د ټولو نه اول د ویټ گین چې کوم مین وجه د څومره ویورز دي هغوی ته به زه دا ووایم چې مونږ له کوشش دا کول پکار دی چې مونږ سکیپ نه کړو میل مونږ اکثر داسې کوو ایون خپلو کورونو کې مونږ ګورو چې خلک وایي مونږ ویټ لاس کوو نو د ماسپښین روټۍ هغوی پرېږدي ماسپښین ډوډۍ به هغوی پرېږدي یو ټایم سکیپ کول ډېر زیات خطرناک دي ځکه چې دا ریکوایرمنټ هر 3-4 غنټې پس وي اور کله دا هارمون سیسټم مونږ سفریس کو دغه ټایم کې څه خوراک پکار دی هغې دپاره به څه هارمون ریلیز کېږي اور مونږ هغه معدې ته هغه خوراک میلاو نشي نو بیا مونږ الټه هېڅ هم نه خورو او ویټ گین طرف ته روان شو نو د دې شیزونو نه ځان بچ کول پکار دی جی یعنی پراپر 3 ټایم خوراک به کوئ خو هغه به لږ بیلنس کوئ چې څنګه به هغه خوړلی کېږي بالکل بیلنس طریقې سره اور دې کې منځ کې سنیک هم اخیستی شي اور ایون ایکسرسایز دپاره پکې مست ټایم ویستل پکار دی یو نارمل آیډیل زندگی دپاره کم سے کم یو 30 منٹ ایکټیویټي چې یو انسان بالکل نارملی اس قسم مسله ورته نه نو دا کم سے کم ولا پکار دی جی یو هیلدی ډایټ یعنی بیلنس ډایټ کې څه شی نه انکلوډ کېږي د ټولو نه امپورټنټ چې کوم زموږ سره مایکرو نیوټرینټ دي لکه کاربوهایډریټ شولو پروټین شولو پیټس شولو د دې هر شي خپل ریکوایرمنټ دي وجود ته د دې ضرورت دی ایون که یو شوګر پیشنټ دی هغوی ته د چینو هم ضرورت دی جی نو مونږ اکثر زما څومره ویورز دي هغوی ته دا وایم اکثر مونږ ډایټینګ شروع کو نو دا غلطي مونږ د ټول ناول کوو لکه نن سبا مارکیټ کې خلک کیټو ډایټ طرف ته ځي ډېر زیات حالانکه کیټو ډایټ کې صرف 80% چې کم دي هغه پیټس دي او باقي دغه 20% نور شیزونه دي پکې نو جسٹ یو انسان پیټس خو ریکوایرمنټ نه دي کنه هغه د ځان سره زیاتې کوي نو بیا هغوی ویټ لاس هم وکړي
هغه کې ډېر کویک ریزلټس ملاويږي خو دا ده چې هغه کې بیا دوباره چې کم گین کیږي هغه ډبل سپیډ سره وي او نور د هغې ډېر زیات سایډ افیکټس دي. نو مونږ له د ټولو ناول دا کوشش کول پکار دی چې کم سے کم ځان مونږه بیلنس دا ټکې زه بار بار ځکه وایم چې مونږ بیلنس کو مونږ ته کاربوهایډریټ څومره پکار دی هغه هم واخلو مونږ پوره ورځ کې څومره فیټس دی څومره پروټین دي نو چې په بیلنس طریقې سره شي نو زمونږ به چې کم دی وجود ته هر یو نیوټرینټ ملاویږي نو مونږ ته به بیا داسې قسم مسلې نه راځي. دا کاربوهایډریټس فیټس او پروټینز دا په څه شیانو کې بېلابېل به تاسو ووایئ ځکه چې ویورز اکثر نه پته لګي چې دا څه شی نه دي. نو بالکل سحر چې کوم زمونږ د ناشتې شروع کوو نو هغې کې مونږ اکثر بریډ اخلو یا چې کوم دی نو داسې بل قسم د کاربوهایډریټس دغې شیزونو کې موجود دي. زمونږ پښتانه خو پراټه خوري پراټې خوري نو هغې کې هم هغه روټۍ نه ورته هغوی ته کاربوهایډریټس میلاو شي. کوشش چې دا کوو چې مونږ د هغه زیات آیل والا پراټه نه خورو زیات څوک شوقین نو کم آیل دې ځان ته شامل کړي خو آیل دې شاملوي ګي دې بالکل نه شاملوي داسې شیزونو کې ځکه چې هغې سره ویټ ګین هم کېږي کلسټرول مسله هم جوړېږي نو دې شیزونو نه دې ځان لږ ساتي. اور دغه شان چې مونږه سحر ناشته کې زمونږ عام مونږ نارملی ګورو خلک ایګ اخلي نو ایګ به هم هغوی ته پروټین هغې کې میلاو شي نو دغه شان چای واخلو هغې کې دود شامل شي نو هغې کې فیټس وغیره میلاو شي چینی پکې شامل شي هغې کې ورته چې هم دی نو کاربوهایډریټس او دا شیزونه ګلوکوز وغیره میلاو شي نو دا ټول نیوټرینټس دغه شان ناشته کې دغه شان لنچ او ډینر کې د هر مونږ لکه کوشش دا پکار دی چې څومره فوډ ګروپس دي زموږ سره د هر یو نه چې کم دی مونږه د پوره ورځ مینو داسې جوړو کو چې په دې کې هم فروټس شامل وي هم پکې ویجیټیبل شامل وي هم پکې پروټین وي هم فیټس وي هم کاربوهایډریټ وي او زیات تر چې کم زموږ ضرورت دی یا کمې مسلې مونږ ته راځي یا نن سبا مونږ ګورو خلکو کې څوک وایي زمونږ د سکین مسله ده څوک وایي زمونږ ډارک سرکل راځي چاته د هیر مسله ده نو د دې شیزونو کې د ټولو نه مین رول چې کم دی دا د مایکرو نیوټرینټس دی او مایکرو نیوټرینټس مونږ ته ډېر زیات ضروری دي او خلک زیات تر بیا ځي د سپلیمنټ پسې چې مونږ سپلیمنټ واخلو ملټي ویټامینز واخلو نو د هغې نه به ورته هم زه داسې سجیشن به ورکړم چې تاسو کوشش کوئ چې دغې سپلیمنټ شا باندې مه ځئ تاسو چې کم دا خوراکونه دي الله تعالی کم دا نیچرل شیزونه پیدا کړي دي د دې نه دا خپل نیوټرینټس واخلئ دغه سینتیټیک شیزونه چې کم دي دا به خامخا څه نه څه نقصان کوي نو مونږ که یو نیوټرینټ مونږ باډي ته پکار دی پرس کې د سکین دپاره مونږ ته پکار دی نو مونږ یو داسې فروټ والو چې پای کې هغه نیوټرینټ موجود وي چې زمونږ دغه مسله هغه حل کړي نو په نیچرل شیزونو باندې په بیلنس طریقې سره به زمونږ لایف چې کوم دی بالکل آیډیلي فیوچر کې چې کومې مسلې مونږ ته راتلی شي د هغې نه مونږ پریوینټ کولی شو. تاسو اوس د سکین ښه کولو خبره وکړه نو زه به تاسو نه تپوس وکړم چې داسې څه فروټ یا ویجیټیبل دی چې هغه خوړل ډېر زیات ضروري دی زموږ د سکین دپاره. فروټس کې چې کوم دی د ټولو نه ښه فروټس چې د سکین دپاره دي هغه فروټس چې په کم کې ویټامین سی موجود وي نو که چاته پته هم نه وي چې ویټامین سی څه کې دی نو اکثر مطلب داسې لیبل وګوري یا نن سبا خلک ایجوکیټډ دی ګوګل نه دی سرچ کړي چې کم یو فروټ کې به ماته کم نیوټرینټ زیاده مقدار کې ملاویږي نو ډایټیشن سره د کنسلټ کوي هغه به هم ورته فروټ ریکمنډ کوي چې دا فروټ د دې مسلې دپاره تاسو خوړی شئ. باقي فروټس کې چې کم دی نو فروټ او ویجیټیبلز کې تقریبا څومره مایکرو نیوټرینټس دي دا ټول موجود دي چې یو انسان دا څومره ریکمنډډ سروینګ سایز دی د فروټس او د ویجیټیبل د پر ډے چې دا هغه اخلي نو هغوی ته به دا قسم مسلې چرې هم نه راځي او د سکین دپاره فروټو کې چې کوم ویټامین سی موجود دي دغه فروټ ډېر زیات ضروری دي او د ټولو نه دویم امپورټنټ چیز چې کوم دی هغه پکې واټر دي مونږ ډېر خلک ګورو چې هغوی مختلف میډیسن اخلي خو هغوی چې کوم دی په واټر باندې لکه یو انسان د جیب باندې د دنیا پیسې خرچ کوي ډاکټرانو پسې ځي نور ځان کړی دغه ډرګز یا دغه میډیسن هغه یوز کوي د دې نه یو آسان حل درته زه ایون دا د آن سکرین خبره کوم چې څوک هم د هغه چې کوم ریکمنډډ واټر دی پر ډے په حساب سره که جسټ هغوی هغه صحیح کړله نو د سکین به ورته چرې هم یو پرابلم نه راځي خو زموږ د خلکو د اوبو چې کوم ریکمنډډ اماونټ دی هغه بالکل موږ نه اخلو
او یا مونږ غلط طریقې سره اوبه اخلو. اکثر خلک یخې اوبه ډېرې زیاتې څښي، ګرمي کې ډېرې زیاتې یخې اوبه څښي او یخني کې تودې اوبه ګرمې. بالکل جی بالکل. نو کوشش دا پکار دی چې داسې فرش واټر مونږ واخلو نارمل ټمپریچر والا. ایون مونږ چاینا ته ګورو هغوی خلک 20 پلس ایج ته ورسي او هغې کې هم هغوی 7-8 غنټې چې کوم دی خپل ورکینګ کوي. هغوی مین ریزن دا دی چې هغوی ټول لایف ټایم هغوی داسې نارمل ټمپریچر والا اوبه چې کوم دی څښي. نو اوبه چې کوم دی سپیشلی کم سے کم 3 سے 4 لیټر چې کوم دی د ورځې دا دی یو نارمل انسان کم سے کم څښي. او زه ګورم چې داسې هېڅ څوک هم نه کوي، نو د دې وجې نه د سکن نه مسلې جوړېږي. بالکل. کله داسې کېدای شي چې یو فروټ یا سبزي ډېر زیات مونږ وخورو نو هغې څه سایډ افیکټس کېدای شي؟ نه بالکل دا خو ډېر ښه کوېشن وکړو جي. هر یو شیز زمونږ چې دا څومره میډیکل ساینس دی دا ټول چې کوم دی دا د قرآن او شاته هغه اسلام باندې را روان دی جي. هغې کې چې کومې خبرې شوې وي هغه ټولې دا خلک اوس فالو کوي، په دې باندې ریسرچ کوي او وایي چې واقعي ټیک خبرې کړې وي. نو تاسو چې څرنګه دا کوېشن وکړو چې دا زیاتوالی چې وشي که نه یو د ویجیټیبل یا فروټ زیاتوالی بالکل. نو ایکسس چې کوم دی هغه د هېڅ شي نه دی پکار، نه زیاتې نه کموالی. چې مونږ بیلنس اخلو د هغې به مونږ ته صرف فایده کیږي. خو که یو شیز فایدې والا هم دی اکثر چې مونږ ډاکټر له ورځو یا دغه له نو مونږ ورته وایي چې ته فروټس خورا ویجیټیبلس خورا دا شیزونه ښه دي، دی کې فایدې دي، دی کې نیوټرینټس دي. خو یو نیوټرینټس پکار دی په یو ورځ کې 2 ګرام 3 ګرام او مونږ یو فروټ دی هغه دومره ټوله ورځ وخورو چې هغه مونږ ته نور قسم سایډ افیکټ جوړ کړي. اوس زموږ سره د نن سبا سیزن چې کوم دی د مینګوز چلیږي، د خلکو یو پسندیده فروټ دی، خو په مینګو کې شوګر کانټینټ سیوا دی. بس یو انسان ته د شوګر مسله ده، هغه ډایبیټک دی او هغه ټوله ورځ چې کوم دی ام خوري نو هغه ته به لازم چې کوم دی د هغه شوګر به بوسټ کیږي، ګلوکوز به های کیږي. نو مونږ له پکار دا دی چې کوم اسلامي کوم اصول دی اعتدال مونږ بیلنس واخلو او ریکمنډډ به دا مونږ ته یو ډایټیشن ښیي چې زما څومره ریکوایرمنټس دي. هغه به تاسو ته سپیسیفیکلی یو چارټ بالکل هر انسان لپاره تاسو بیل چارټس جوړوي یا نه ټول خلک چې دی هغه یو ډایټ پلان فالو کولی شي؟ نه بیل دیو ته کسٹمائز پلان ضرورت وي ځکه چې هر یو انسان خو یو کنډیشن کې نه ځکه چې دا غوي عمر یا دا غوي چې کم قد یا دا غوي چې کم ویټ وي خو د هر چا جدا جدا دی. فرست خو پکې د دیو چې کم دا انتروپومیټري دا خو مست تا دا به مونږ اخلو د دې مطابق وکیږي. سیکنډ یو انسان بیا داسې هم کېدای شي چې ځینې کسان داسې وي چې نارمل وي هغوی ته څه مسلې نه وي، ځینې خلک داسې وي چې هغوی آلریډي نور سا میډیکل کمپلیکیشن شکار وي. نو د دې هر یو د پاره مختلف ډایټ پلانز ضروری وي. نو هغه د هغوی د ریکوایرمنټ مطابق چې هغوی ته پکې چې کوم دی د خپل آیډیل ویټ هم میلاو شي، د هغوی چې کوم نور د میډیکل کمپلیکیشن ورته جوړ چې دا میډیکل کمپلیکیشن یې ورسره نورې مسلې ورته دی نه جوړیږي. دغسې دی هم بیلنس ډایټ ښه. نو دا ډېره ښه خبره دی وکړه چې هر انسان چې دی هغه ډایټ پلان چې دی هغه بېلابېل وي، خو اوبه چې دی هغه ټولو دپاره ضروري دي. نو بس تاسو لاړ شئ یو ګیلاس ډک اوبه وڅښئ، هغې لپاره به مونږ یوه وړه شان دمه اخلو. دمې نه پس بیا راځئ تاسو په خیر پښتونخوا ته. جی د مې نه پس یو ځل بیا تاسو ما سره په خیر پښتونخوا کې او څنګه چې ما تاسو په پروګرام په شروع کې ویلي چې مونږ نن د ډاکټرز ډے دی، نو صرف ډاکټرز هغه نه چې علاج کوي، ډاکټرز هغه هم وي چې پی ایچ ډي کړی او ډېر زیات سبق یې ویلي. نو همدغسې یو ډاکټر چې دی نن مونږ سره په دې پروګرام کې خپرونه کېدی، هغوی نوم دی ډاکټر وسیم. او ډاکټر وسیم چې دی هغوی په مایکروبایولوژي کې پی ایچ ډي کړې ده او دا مایکروبایولوژي څه وي دا به مونږ د دې نه تپوس وکړو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ شکر الحمدلله. ټولو نه مخکې خو ډېره مننه چې تاسو په خیر پښتونخوا له وخت راکړو او دلته راغلئ. تھینک یو سو مچ. تاسو انوایټ کړو موږ ته دا موقع راکړه چې راشو خلکو سره داسې انټریکشن وکړو. تھینک یو. ها سر کوم ځای نه تعلق لرئ تاسو؟ بیسیکلی زه تیمرګرې نه یم، ډسټرکټ دیر ملاکنډ ډیویژن، هغې یو وړوکی ټاون دی، تاجک آباد ډبر نه. جی
ما ایجوکیشن چې د بیسیک الفاروق پبلک سکول نه حاصل کو دا غینه بعد پوسټ ګریجویټ کالج تیمرګر نه می اف ای سی وکړه هغه نه بعد بی ایس ان مایکروبیولوژي فیډرل اردو یونیورسيټي کراچي نه زه کراچي ته بیا شفت شوم دا غینه بعد بیا تعلیم دا سلسله جاری ونه ام فل ما د قائد اعظم یونیورسيټي نه وکړو دا غي سره سره پی ایچ ډی ما د قائد اعظم یونیورسيټي نه وکړو دا تاسو دیر نه کراچي ته کراچي نه بیا بل زینو ته دا څنګه بس وای چې طلب وینو انسان رزق او علم د پاره سلګ ډیر طلب وینو الله پاک چې دینو لاري کولاوي بلا بل زینو ته بیا بالکل ها سر تاسو پی ایچ ډی چې دا مایکروبیولوژي کې دا مایکروبیولوژي څه شی وي مایکروبیولوژي کې موږ مختلف قسم جراثیم چې دي کم چې موږ په عام سترګ باندې نشو لیدای بیکټیریا شو وایرس شو فنجای شو دا غي چې سونه سټډي دا نو هغه ته موږ مایکروبیولوژي وایو د کې بیا زموږ سره خلک هم مایکروبس ته لګدا سي ګوري چې ټول مایکروبس چې دي دا به نقصان ده وي یا به خطرناکي خو د کې زموږ سره مطلب ایون چې د 0.1% به هم داسې کم وي چې هغه موږ ته ډیزیز کاس کوي یا موږ ته نقصان را رسوي په دې کې زیات مایکروبز داسې دي چې هغه ایکسپلور شوي هم نه دي او زیات به داسې هم دي چې هغه منګه د خپل بینیفټ د پاره ډیلی روټي روزمره هغه استعمالو لکه که سوچ وکړئ تاسو کرډ یا یوګرټ جوړېدل دا هم فرمنټیشن یو پروسس دی یا کور کې منګه پیکلز اچار جوړو دا هم فرمنټیشن یو پروسس دی نو دا ټول چې دا بینیفټس اف مایکروبیولوژي او دا مایکروبس د دې په وجه وي نو دا کووډ چې دی دا هم د یو وایرس په وجه مطلب مایکرو ارګانیزم دی بالکل دا باندې تاسو څه وایي کووډ چونکې زما دونه ایکسپرټیز نه د کووډ خو بهر حال سب بیسیک لګ ډیر معلومات چې دي هغه کې کووډ وایرس د وجه نه دی او وایرس چې دي نو دا هم ډیر زیات اسانۍ سره سپریډ کیږي او چونکې دا ډیزیز هم د ریسپایریټری ټریک ته نو ریسپایریټری ټریک بیا ډیر زیات لکه د سپریډ چانسز وي د کمیونیکیشن کنټیجیس زیات وي بنسبت د نور بیکټیریا یا بنسبت د نور وایرسز او دیتا هم لکه یو بل دا کې هم ما ډیر لګ ډیر ایکسپرټیز حاصل تا چې هغه ته بایو سکیورټي وي نو بایو سکیورټي چې دا نو دا هم نن سبا د سونه ډیسټنسینګ چې دی یا 6 فیټ یا سونه سوشل ډیسټنکشن شو یا ویکسین کول شو دا ټول سيزونه چې د خپل ځان د سکیورټي لپاره یا ایجنټ چې د بل نه لری ساتلو لپاره تاکي زموږ سره سونه هیلدي خلک چې دی زموږ په فیملیز کې دي چې هغه د دینه مونږ بچو دا د بایو سکیورټي دا هو تاسو چې د ډېرې ګران خبرې کوي تاسو تعلق چې د دیر نه دی کنه دیر نه بیا یو پی ایچ ډی سکالر او دا هر څه دا څنګه مطلب دا پروسس څنګه وشو نو پروسس خو څنګه چې ما وایي چې انسان خپل یو طلبي ټو بي اونست منګه لکه سونه میډل کلاس نه چیو یا زمونږ داسې کم لري علاقې چې دي په هغه کې یو مسله چې کومه چې ما ته هم رااله را روان نوجوانانو ته هم دا چې هغه خپل کیریر چوایس لکه سلیکشن کول دا یو ډیر ګرانه مرحله ای ځکه چې هغه ټایم داسي چې ډیر زیات د کنفیوژن وخت چونکه اوس خو الحمدلله ډیر زیات لکه خلک ایجوکیټ شو خپل بچو طرف ته توجه ورکړي خو بیا هم لکه دغه ټایم کې دونه کنفیوزي چې لکه مونږ څنګه خپل یو کیریر پات نو زما خو ټو بي اونست لکه یو اچانکي سلسله و خدای نه بعد چې کله دی فیلډ ته ان شوما نو یو دغه دی وای چې سکای از د لیمټ خو کتا کې ثرست وی او یو انسان کې طلب وی ستاسو لپاره نو هغه هی السو وانټ ټو بیاند ټو سی بیاند د سکای نو هغه جستجو از ما کې هم داسې سنن د هغه لپاره خپل ځان باندې ورکینګ کول خپل ځان اپډیټ ساتل د مختلف فیلډ سره ضروری نه ده چې زه یو ساينس فیلډ کې یم نو زه به هم هغه کې نن سبا که څوک ملټي ټاسک نه نو هغه لپاره هم سروایول ایون فیلډ کې ډیر زیات مشکل دی نو زه خپل باندې هم او نور لکه روان نوجوانانو ته سپیشلی کوم چې اف ای سی سټیج کې دی وس هغه ته هم دا وایم چې لږ ځان اپډیټ کی خپل ځان باندې ورکینګ وکي کمیونیکیشن سکلز ډیولپ کی هاو ټو ریچ د ډیفرنٹ سکالرشپس د سيزونو باندې ورکینګ وکي نو ان شاء الله دغه سیدا یو سلسله زما هم روانه وا د سره سره ما اپورچونټی واغسته ایچ ای سی سپانسر پروګرام اوريګن سټیټ یونیورسيټي یو اس ای هغه سره ما کار وکړو دا غي نه علاوه ډیفرنٹ ایوارډز یا څه دي نو هغه هم ما ټایم ټو ټایم لکه وین کړي دي او سکیور کړي دي ډیفرنٹ مایکروبیولوژي ته تاسو ډیر رستو رااله کنه نو وړکواله کې څه سوچو چې تاسو به ډاکټر جوړېږئ یا انجینیر جوړېږئ ځکه چې ماشومان چې هغه بیا دغه سوچ کوي کنه چې یا به پایلټ جوړېږم جهاز ته وای چې کتو نو وای بچي زما پایلټ جوړېږم تاسو هغه څه ډریمو بالکل ډریم خو هم دغه د ډیپند کوي سوسایټي باندې
او موږ چې څنګه ماشوم پیدا شي نو هغه ته وایي چې یا به ډاکټر جوړېږي دا دوه شي نه کوي یا به ډاکټر جوړېږي یا به انجینیر زما خپل هم افټر FSC لکه ماته هم پته نه وای چې هاو ټو موو اینڈ ویر ټو گو خو د هغې نه بعد چې کله سیزونه موقع راغله او سیزونه م ایکسپلور کړه نو هغې کې موږ ته پته ولګېده چې ډاکټر او انجینیر نه obviously زما هم یو خواهش و چې ډاکټر شم خو اګین اټ ډیپینډز آن د سوسایټي یا ستا براټ اپ یا ستا فیملی بیک ګراوند هغې باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي چې هغې تاسو ته څه ښیي نو دغه مې یوه وجه وه چې موږ هم ډاکټرس طرف ته زیات هغه چې ډاکټر به جوړېږو خو بیا چې مایکروبیولوجي کله موږ چې ایز ا فیلډ چوز کو نو هغه بیا زموږ فیلډ اف چوایس شو الټیمیټلی او هغې کې موږ بیا فردر ایجوکیشن تاسو وایئ چې هغه ډاکټر نه جوړېږم نو PhD ډاکټر دې جوړ شي او ډاکټر هغه ټیګ چې دی هغه تاسو خپل نوم سره بالکل لګاو وخت سره سره راغلی که نه سټوډنټ څنګه وي تاسو ماشوموالی کې برایټ سټوډنټ کا ډیر زیات وران او سبق بم نه وي ډیر زیات برایټ هو ټو بی انیسټ نو ما مطلب دا چې کلاس آوټ اف 60 70 always in top 10 ډیر برایټ وته نشي ویلې او دا د چې مختلف سیزونو کې پارټیسپیشن کول شای هم الګ ډیر خو ټایم سره سره ما ډیفرنٹ سوشل ایکټیویټیز یا هغې نه علاوه یونیورسټۍ کې یا سکول لیول کې ما به کومنټري مطلب کوله ډیفرنٹ د هغې نه علاوه یونیورسټۍ لیول کې سپورټس کې انګیجمنټ د هغې سره سره انسان دا چې ګرومینګ وشي ډیفرنٹ انټریکشن وشي د خلکو سره ډیفرنٹ کمیونټي سره ډایورسټي او بیا زه چونکې BS کې زه کراچۍ کې پاتې شوم نو کراچۍ کې دا یو اپرچونټي ما ته وه چې هلته زما ډېر زیات لکه ګرومینګ انټریکشن او مختلف کلچر سره چې کله میلاو شي نو هغه یو پوزیټیو امپیکټ کوي په لایف باندې نه دا کمنټري هم د څه شي کوله میچز والا یا کمنټري میچز کې سپورټس یا کرکټ سره زما ډېر نو بس لږ وړو کې شانټه مو نه راکوي مونږ له دې اوس په لږ ګرانه شي بیکاز ا ګیپ دونه راغی چې مونږ وایي چې مونږ هم تاسو دا بچپن یادم تازه شي مونږ له تاسو یو وړو کې شانټه مو راکوي ان شاء الله نیکسټ ټایم کله نیکسټ ټایم دا به ماده یا تاسو چې ته سپورټس چینل هم هغه کې ماته اپورچونټی راکوي بای نیکسټ سپورټس مونږ سم ایونت وینو هغه لا بدی کمنټري کوي صحیح شو ا وړکواله یاد چې تاسو یاد چې یار دا کیسه وا یا دغه څه شی چې تاسو سره اسوسییټډ وي وړکوالی کې ماشوموالی کې خو کیسې ټو بی انیسټ وروسته سړی دونه انګیج شي منټلی دونه اکوپای شي چې هغه څه وي خو obviously memories وي موږ سکول ټایم کې لکه ډېر زیات میموریز دي خپل سکول فرینډ سره او کله چې موږ هغه سکول فرینډ سره انټریکشن کوو obviously لایف کې لکه ډیفرنٹ خلکو سره خلک میلاویږي خو زه هم چې سکول فرینډس کم یې نو سټل هغې سره هغه بچپنا او هغه سیزونه نو د هغې سره زما داسې میموریز دي چې هغه ماته اوس هم لکه یاد دي دغسې شرارت هم کړی چې ډېر زیات غصه در باندې تاسو باندې مشرانو کړي یا شرارت بس دا چې اکثر به مونږ اسمبلی ټایم ته لکه نه تلو هلته زمونږ الفاروق پبلک سکول سره خوا کې یو ګراونډ و نو هلته مونږ تلو کرکټ لا سهار به مونږ هلته کرکټ کوو بیا چې به کله اسمبلی او لږ ټایم به وشو نو مونږ به سکول ته تلو بیا دا زمونږ چونکې یو هیبټ بیا جوړ شو سپورټس سره هغه انګیجمنټ او فرینډ سره او 9 10 کې هسې هم څه داسې څه پلانز نه وي بس انسان دا دی چې یو هوا کې یعنی سکول نه به بنک کولو ایگزیکټلی نو هغه ټایم کې زمونږ سره یو کولیګ و زمونږ یو ملګري بالو و خو نه پاس ونښتو نو دې کې زمونږ انسټرکټر چې و هغه راغی زمونږ یو ملګری کامران که هغه ته یاد وي هغه بره پاتې شو مونږ ټول چې نو داسې ایریا وه لاندې مونږ ټول وتښتېدو هغې ته بیا زمونږ انسټرکټر چې و نه ورته لاندې ولاړو چې راکوز شه سو پورې دا زما یو میمري وه کله چې مونږ کینو نو اکثر مونږ دا ډسکشن کوو بیا کامران تاسو ته رسته ونه وي چې تاسو به اجازه چې دی هلته سټک شوم ها بالکل هغه ته بیا لکه فاین پکې هم وشو وړو ته او هغه ورځ چې ونه زموږ لپاره یو بیډ ډے یو بیډ ډے وه خو نه خو هغه ډېره ښه میمري وه چې تاسو ته تر اوسه پورې یاد ده نو کرکټ ته ولې لا نړۍ یو کرکټر ولې جوړ نه شوی ولې PhD سکالر کرکټ چونکې سټارټ کې زمونږ دونه انکریجمنټ نه وي هغې کې obviously یو ریسک دا هم وي چې ملیون پاپولیشنز چې دی نو هغې نه 15 یا 16 یا 20 نو انسرټنټي چونکې زیاده نو پیرنټس هم obviously د خپل ماشومانو دپاره د هغې دپاره چونکې بهتر سوچ کوي ښه سوچ کوي نو هغه ټایم کې انکریجمنټ د دې وجې نه نه وي چې هغې لکه موږ انکریج کوي نه یا موږ ډسکریج کوي خو چونکې هغې ته هغه ریسک ښکاري او هغې غواړي چې زموږ بچی د سیکیور شي او یو ښه دغه طرف د لاړ شي هغوی غواړي چې یو سیکیور فیوچر چې دی هغه ډاکټر یا انجینیر جوړېدل نو دغه مای بي یو obvious reason چې هغه ټایم کې هغه دونه انکریجمنټ میلاو نه شو because of those reason نو هغې په وجه سر تاسو په شروع کې یو خبره وکړه چې بایو اکانومي دا بایو اکانومي څه ده او د دې نه به موږ څنګه خپل ماحول چې دی هغه سیف ساتو بایو اکانومي نیو کانسپټ
خو ته نشو ویلی چونکې ډیولپینګ کنټریز کې زه ویلی شم چې دا یو نیو کانسیپټ دی چې زمونږ په انوایرمنټ کې روزمره زه به تاسو ته اگزامپل درکړم لکه موږ روزمره ویسٹ گزارو هغه کې ویجیټیبلز هم راځي فروټس هم راځي نور هم زموږ سره دنیا ویسٹ انوایرمنټ کې دغه ویسٹ کارآمد سیزونو ته بدلول یا ټرانسفارم کول دې ته موږ بایو اکانومي وایو چې د هغې لکه وین وین سچویشن وته نه چې صرف موږ ته انوایرمنټ کلین کی بلکې هغه موږ دونه یوزفل سیزونو ته کنورټ کو ود د هیلپ اف مایکروبز فرمنټیشن په تر باندې مایکروبیل انجینیرینګ په تر باندې چې موږ ته یو گرین او انوایرمنټ فرندلی پلس کنزیومر فرندلی پروډکټ موږ ته ملاو شي لکه دې کې تاسو ویلی شئ چې نن سبا لکه کاسمیټکس کو ګوري په هغه ډیفرنٹ کیمیکلز دي نو اوس کنزیومر پرسپشن چې دی هغه چینج کیږي مطلب هغه سپینډ کول غواړي ان د کوالټي د کوانټیټي په نسبت باندې نو دا سیزونه کنورټ کول دغه یوزفل پروډکټ ته او کنزیومر ته ښه سیز پرووایډ کول د هغې سره سره لکه سسټینیبلټي به هم راځي انوایرمنټ به هم کلینی او اکانومي به هم جنریټ کیږي نو دا یو نیم کنسپټ دی بایو اکانومي او تاسو به ابویسلی اورېدلي لکه بایو ډیزل کنسپټ راغی بایو پلاسټک کنسپټ راغی کوم چې ډیګریډیبل دی چې موږ انوایرمنټ کلین کو نو دا ټول یا بلو بایو اکانومي راله کوم چې لکه سمندر کې زموږ سره چاهی هغه بیکټیریا دي وایرسز دي یا نور جاندار سیزونه دي هغه موږ ایکسپلور کوو ولې چې سمندر کې هم ډېر زیات فوډ دی چې هغه ایکسپلور کول پکار دي نو دا ټول یو کنسپټ دی ته موږ بایو اکانومي وایو بایو اکانومي تاسو څه په دې کې څه پروجیکټ شروع کړی دی یا تاسو څه سټریټیجي شته په دې کې ایگزیکټلی اوس ریسنټلی موږ یو پروجیکټ سبمټ کړی دی سی سی ایل فارما سره کولیبریشن باندې پاکستان ساينس فاونډیشن ته او هغې کې موږ فوکس کوو زیات تر سویټنرز ولې چې سویټنر کم سویټنینګ ایجنټس چې دي کم چې سافټ ډرنکس کې دي کولډ ډرنکس کې دي یا فوډ کې دي د هغې لکه ډېر زیات امپیکټ دی آن د ډایبیټک پیشنټ یا نن سبا خلک کانشیس شو شوګر طرف ته چې هغه لکه شوګر انټیک کم کړي بیکاز اف د سرټن ریزنز هغې کې هیلث obviously is one of the most نو هغې کې موږ کوشش کوو چې داسې سویټنر ډیزاین کو یا داسې سویټنر پروډیوس کو کوم چې موږ په سافټ ډرنکس کې یا فوډ کې املسیفایر یوز کیږي جیلنګ ایجنټ یوز کیږي یا نور داسې بایو بیس کلر کنسپټ نن راغی چې څونه کلر یا پیګمنټ موږ یوز کوو په فوډ کې چې د هغې اسټیټک ویلیو سیوا کوي نو هغه زیاتر کیمیکلز وي هغه کیمیکل چونکې ډینجرس وي ټاکزیک وي نو دغه بایو بیس کلر شو یا بایو بیس انزایمز شو یا د هغې نه علاوه سویټنر شو فلیور او فریګننس کې ډېر سیزونه راځي نو دا ټول سیزونه چې دي obviously دا یو داسې ایریاز دي چې دا موږ له ایکسپلور کول پکار دي او دې باندې ورکینګ کول پکار دي نو دوه درې پروجیکټ زموږ داسې دي چې هغه کرنټلی پایپ لاین کې دي او انشاءالله هوپفولي شي مخکې به هغې بایو سیکیورټي یعنې څه شی نه دې ته څه چیلنجز دي او بایو سیکیورټي موږ څنګه پروسیډ کولی شو بایو سیکیورټي یو کانسپټ دی کله چې موږ د خطرناک خلکو نه جراثیم پټول یا هغه سیف ساتل دی ته موږ بایو سیکیورټي وایو لکه یو بایو سیفټي دی یو بایو سیکیورټي ده بایو سیفټي لکه زه به څنګه ځان سیف ساتم فرام د مایکروب دیټ از بایو سیفټي بایو سیکیورټي دا مایکروبز obviously موږ سوسایټي کې یا هیومن نیچر دی چې د هغې بیډ انټینشنز هر ځای کې وي هغه سیز لکه مس یوز کیدی شي یا د غلطو خلکو لاس باندې ورتلی شي او زمونږ نن سبا چونکې کووډ یو داسې ایشو ده چې هغې سره هیلث سیسټم چې دی نو هغه ډېر خراب شوی دی هیلث سیسټم باندې لکه برډن هم دی بوج هم دی نو داسې څیزونه دي چې هغې باندې موږ ته فوکس پکار دی چې دا ایجنټ څنګه سکې ورکو ویکسین حوالې سره مطلب ډفرنټ ایریاز دي هغې باندې ورکینګ کول یا کم پیشنټس چې دي کووډ هغه څنګه آیسولیټ کو د نورو نه نو ان شارټ دا چې جراثیم یا دغه بیکټیریا یا دغه وایرسز د خطرناک خلکو نه ساتل هغې نه سیف ساتل دی ته موږ بایو سیکیورټي وایو د ایجنټ د سیکیورټي او دې کې که تاسو وګورئ نو څونه ډیولپ کنټریز چې دي هغې دې باندې ډېر زیات ورکینګ وکړو تاسو به بایو ټیرر نوم هم اورېدلی بایو ټیرریزم یو کنسپټ انتراکس سپور یو پرومیننټ سټوري ده کله چې 9/11 نه بعد کله انسیډنټ وشو نو انتراکس سپور چا انولپ کې اچولي نو دغه هم یو بایو ټیرریزم و د هغې نه علاوه اوریګن سټیټ کې یو انسیډنټ شوی چې خلک لکه ووټ نه منې شي نو هغې په سلاد بار کې سالمونیلا ټایپ یو جراثیم و هغه اچولی و نو دې داسې انسیډنټ یا لیبارټري کې داسې انفیکشن انټینشنلی یا ان انټینشنلی شوي دي چې هغې باندې لکه څونه تھنک ټینکس شو یا څونه هیلث پالیسی میکر شو یا ټاپ انټرنیشنل هیلث ریګولیشن WHO CDC
هغه داسې ګایډلاینز پریپیر کړو چې هغه لکه موږ په لیب کې یا خپل هیلث فیسیلیټیز کې هغه موږ امپلیمنٹ کو نو هغه سره نه دا چې صرف ایجنټ به سکیور شي بلکې نور خلک یا هیلث چې دینو هغه به هم د خلکو سیف شي نو BWC بایولوژیکل وار کنونشن 1972 کې بیا راغی دی باندې چې هغه کې ممبر کنټریز شي هغه سیګنیټری دی هغه د معاهده مطلب یو قسم لا وکړه چې موږ به دا بایو ایجنټ نه یوز کوو فار د بیډ پرپز او بیډ انټینشن د لپاره موږ به د خلکو د هیومینټي یا د ساينس د پروموشن د لپاره کار کوو نو 1972 کې دا یو سیګنیټری مو شو کوم ته چې موږ BWC وایو نو دا ټول سیزونه لکه یو قسم ته بای سکیورټي دا بیا بای سکیورټي کې چیلنجز اوبویسلی دي ډیولپینګ کنټریز کې هغه دونه نه دا لکه US جان هاپکن انسټیټیوټ کې سنټر اف هیلث سکیورټي اسټابلیش کو 2012 کې اینڈ they spend like more than $6 billion on that center ولې چې هغه ته دغه د امپورټنس پته لګی دا او بای سکیورټي مطلب یو داسې سیز هم دی چې رستو موږ په هیلث باندې سپینډ کوو نو دا غي نه مخکې دا غي په پریکاشنز باندې موږ سپینډ کوو لکه یو جراثیم کنټین کول یا کم خطرناک خلک دغه کنټین کول دیٹ از بای سکیورټي چې هغه موږ کنټین کو مطلب یو ایریا کې بند کو او هغه بهر ته نه سپریډ کیږي نو هغه دا چې موږ ته بیا لانګ ټرم لکه ویکسین باندې هم ډیر زیات ایکسپنسز راځي په ډایګنوستکس باندې هم ایکسپنسز راځي نو دغه سي هغه لکه ټایم ټو ټایم ډیفرنٹ ریپورټس جنریټ کړو هغه وکتل چې زمونږه کم سارس پینډیمیک کو شو باغی باندې سونه کاست راغی انفلوئنزا پینډیمیک کو شو باغی باندې سونه کاست راغی نو دا غي نه بهتره دار چې موږ داسې بای سیفټي او بای سکیورټي میجرز واخلو داسې سټیپس واخلو چې هغه دا لانګ ټرم سونه کاست چې موږ پې کوو چې هغه موږ ایوایډ کوو په سٹارټ کې موږ داسې زونه چې دی دا روکاو کو ان داسې مایکرو ارګانیزم چې تاسو پریزرو کې یعنی سایډ ته کې نو د دې هم بیا روستو سه استعمال وی کې یا دا ډیسکارډ شي نه بالکل ایگزیکټ کله هم چې ریسرچ کیږي نو صدا سي جراثیم یا داسې بیکټیریا وی چې هغه مطلب ریسرچر یا ساينټیسټ چې دی هغه غواړي چې پریزرو شي ولې چې هغه سیس بار آیسولیټ کول یا خلکو ته ریچ اوټ کېدل دا لږ مشکل دي نو دا غي د لپاره خاص ستراتیژي دی چې کله غي باندې ورک وشي نو هغه پریزرو کی او پریزرویشن د لپاره مختلف میتھډز دي او هغه بیا تاسو سره سټاک کی نو هغه د لپاره انوینټری جوړول لاغي فزیکل د چا ایکسس ته هغه زیاته هغه ډیر ضروری دی چې هر سړی ایکسس نه لیبارټری ته سکیورټي میجر اغستل هغه انوینټری لاګ بکس مینټین کول چې زموږ سره دا ایجنټ دونه کوانټیټي کې دی دونه اماونټ کې دی په کم ځای کې پروت دی وغیرہ وغیرہ نو دا داسې سټیپس یا داسې ایس او پیز دي کوم چې موږ لیبس کې یا دا کې روټینلی مطلب فالو کو ډایګنوستیک فیسیلیټي کې یا ریسرچ فیسیلیټي کې ها نیو جنریشن یعنی نوې کول چې دی هغه لبس د لپاره ګایډ لاین یا میسج ورکول غواړي نیو جنریشن لا obviously دا ډیر امپورټنٹ څنګه چې ما مخکې هم ذکر وکړو چې زیاتر کسانو ته یا زیاتر سټوډنټس ته FSC هغه ته دا آیډیا نه چې زه کم ځای ته لاړ شم نو هغه د لپاره زما دا یو میسج دی لکه که تاسو ان امبیشیس او پیشنس د کې نه plus you don't know how to manage your finances کنن سبا وګوري نن سبا expenses چې دا ډیر زیات دي یونیورسيټیز او بیا چې څوک مو کې لکه ټریول کې بل سټي ته غي لپاره نور هاستل ایکسپنسز زیات ګران شي نو هغه د جز زما دا یو سجیشن دی چې هغه ورکینګ وکي زیات معنی لګ او دا وګوري چې کم داسې ایریا دا چې الته زب ګرو کولای شم یا ز پروګرس کولای شم نو که پیشنس پکې نه او داسې فاینانشل منیجمنت هغه ته مسلی نو ټیکنیکل ډیر زیات داسې فیلډ را لکه الایډ هیلث ساينسز به وایم هغه کې MLT دا کارډیک پرفیوژن دی MIT دا 4 year پروګرام دی نو هغه نه بعد آی فیل چې هغه دونه کیپیبل وی چې هغه ځان لکه سپورټ کی مخکې کسټډي هم کوي ځان سروایو کی نو خپل ټایم هم مینیج کولای شي داسې خپل فاینانشل ریسورسز هم مینیج کولای شي د دې علاوه هاسپټیلیټي ټوریزم داسې یو فیلډ دی سپورټس داسې یو فیلډ دی چې هغه کې لکه چانسز شته ټیکنالوژیز دی ډیفرنٹ فار د انجینیرینګ دغه هم فیلډ دی بیا پکې ځنې خلک داسې هم چې هغه لکه اوور امبیشیس سي هغه ته لکه پته یو جس PMS یا CSS نو مې اورېدلې نو زه څوک ډسکریج کوم نه ټو بی آنست خو دا ډیر زیات ضروری دی چې هغه ته پته چې هغه لپاره لکه هاو I need to grow یا I need to proceed exactly نو هغه لپاره به کار څنګه کوم نو هغه بس بیا سوشل ساينسز یا داسې فیلډ والی نو هلته هم هغه پروګرس نه کی نو الټیمیټلی لکه هغه بیا داسې گروث نه کوي نو دا یو میسج دی چې لکه ځان باندې ورک
پارکینګ کول او دې سیزونو ته ریچ کول داسې هم کسانی چې هغې ته ایون پته نه چې ایډمیشن ډیډ لاینز هم میټ کړم یا آنلاین اپلای څنګه دونه ګایډلاین نو ورته هغې ته لږه وایم چې ټیکنیکل ایجوکیشن سایډ ته لاړ شي یا داسې څه هنر یا داسې ایجوکیشن واخلي الایډ هیلث ساینسز کې ټیکنیکل ډیپلومې چې هغه مخکې گروت وکړي خپل ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکړو دونه ښې خبرې مو کړې دونه ګران شیونه چې دي هغه دې مونږ ته ډېر آسان کړو نو اوس به ځو یو وړې شان دمې له او دمې نه پس به مونږ سره یو بل میلمه وي تر هغې پورې یو وړه شان دمه په خیر پښتونخوا جی دا زموږ نننی په خیر پښتونخوا امید لرو چې تاسو به دا ډیره زیاته خوښه شوي ځکه چې موږ سره نن دونه ښه میلمانه وو او ډاکټر برهان چې هغوی موږ ته چې دی ډېر زیات ګایډ لاینز راکړه یو پی ایچ ډي سکالر موږ سره او یو ښه ښکلی غوندې میلمه و چې موږ ته یو نوی شی وښولو چې ویل چیر ریسینګ هم کیږي نو امید لرو چې ستاسو دا پروګرام به ډېر زیات خوښ شوي او د دې سره خپل ډېر زیات خیال ساتئ سبا به یو بل نوی او ښکلی غوندې پروګرام وي او کې به موږ سره ډېر ښه میلمانه وي تاسو دپاره نو سبا پورې مال اجازت راکې تاسو ټول روغ او خوشحاله اوسئ خدای په امان